بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د تقریر موضوع ده چې خاوند خپله بیبي خپلې بسترې ته راوبلي نو انکار به نه کوي. چې کله یو سړی خپله بیبي د حاجت پوره کولو دپاره راوبلي، هغې له پکار دي چې ورشي او انکار ونه کړي، ځکه د واده یو لوی مقصد دا هم دی چې سړی خپل ځان پاک دامن جوړ کړي او خپل ځان د شهوت، تباهیو او بربادو نه وساتي. نو کله چې هغه خپل خواهش پوره کولو دپاره خپل بیبي راوبلي او هغه انکار وکړي، نو د واده دغه مقصد ختمیږي او خاوند د خپل حاجت پوره کولو دپاره غلط لارې اختیاروي. په هر حال کې به دا هغه خبره مني او ورځې به البته که د شرعي عذر یا ماهواري څلوېښتي وغیره وي نو هغه خو بېله خبره ده. څنګه چې حدیث کې راغلی دی، طلق بن علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، کله چې یو سړی خپل بیبي د خپل حاجت پوره کولو دپاره راوبلي نو هغې له پکار دي چې ورشي، اگر که هغه په تنور باندې هم وي. د حدیث نه معلومه شوه چې ښځې دپاره د خپل خاوند خبره منل دومره لازم او ضروري دي. که چېرته دا په تنور ولاړه وي او روټۍ پخوي نو هم به د هغه خبره مني او ورځې به د هغه ضرورت او حاجت به پوره کوي. که چېرې دا ښځه د خپل خاوند د خبر نه انکار وکړي او خاوند یې ورته غوسه شي نو تر سهاره پورې پرې ملائک لعنت وایي. لکه یو حدیث کې دی، ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي، کله چې یو سړي خپل بیبي خپل بسترې ته راوبلله او هغې انکار وکړو او خاوند شپه تېره کړه په داسې حال کې چې په هغې باندې غوسه و، نو تر د سهاره پورې پرې ملائک لعنت وایي، یعنی د الله تعالی د رحمت نه لرې وي. او که چېرې څه عذر وي، یعنی څلوېښتي، ماهواري یا زنانه بیماري وي یا کمزوري محسوسېږي ډېره، نو هغه خو یو بېله خبره ده. نو خاوند ته دې خپله خبره په ښایسته طریقې سره وکړي، ځکه چې شریعت ته هم ضرر ورکول، ځکه چې شریعت هغې ته هم ضرر ورکول نه غواړي. او په بل روایت کې داسې راځي، ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، کله چې یو ښځه د خپل خاوند د خفګان د وجې نه جدا شپه تېره کړي نو په هغې باندې ملائک لعنت وایي تر دې چې واپس شي، یعنی خپل خاوند خوشحاله کړي. د دې ښځې نه چې تر څو پورې خاوند راضي او خوشحاله شوی نه وي نو تر هغې پورې پرې د الله تعالی غوسه وي. حدیث کې راځي، ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، هغه ذات مې د قسم وي چې د چا په لاس کې زما ساده نشته یو سړی چې خپله بیبي بسترې ته راوبلي او هغه انکار وکړي، مګر هغه ذات چې په اسمان کې دی هغه پرې غوسه وي تر دې
چې دا خاوند د هغې نه راضي شي. دا حدیث مسلم راغستی دی. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په احادیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی او الله تعالی دې موږ د شریعت په لاره باندې روان کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.